چې بخونکی او مهربانه دی جناب صدر د پښتونخوا د پښتنو چیرمن صاحب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب په سټیج نور ګڼ مشران او په پینډال کې د ګنډيري کلي خلکو ډېر په درناوي درته سلام اول کوم او بیا درته دا خبره کوم چې د سټیټ سیکرټري صاحب ویلې چې موږ ډېر په کمزوري حالت کې پاتې شوي دا تاسو ولې داسې خبرې کوئ ته خو کمزوری هغه وخت کې وي چې 93 شهید وطن لا نو جوړ کړی نو په هغه وخت کې به د څاروو علاج د دې ځای نه خلکو مارکونډۍ وړلې دلته خو ټولې ګټې او لوټې وي څه وخت چې دغه سړی میدان کې راغو او کار ټیک شو او بیا یو داسې واقعات راغله منځ کې چې په خولې هم نه راځي لومبی شهید جوړ شو د هغې نه پس د چیرمن صاحب راغو نو شروعات د ترقۍ د ګنډيري کلي او د دې خواوشا خو د شهید د چیرمن صاحب نه شروع شو پیله سړک دلته کې دا د پمار غټ سړک چې دلته دا خلک دوی وایي چې په نیشنل پارټۍ کې پاتې وو چې د هغوی مشرانو زما په روبرو د دې جاوید خان د کلي خلکو چې شفي منیجر پکې وو راغلي وو ویل دلته ایرپورټ جوړېږي ویل افتاب خان دغه ویل ځان نه خبره یو دلته ورسره کړل دلته رتا لنډ باغونه د ټماټرو جوړ کړل په دې ماډرن کلي چې به موږ تللو د دې دوست محمد حاجي په کلي چې به تللو هلته به د دروازګۍ نیغه ښکاره کېده په دې لارو کې به په دې ګرمۍ په وخت کې د دې ورځو نه 3 ورځې وروستو 10 ورځې وروستو به پیرانو ته مرونه لمبه کړي وو ملک خو شام روم شو پخوا به زموږ مشرانو ویل چې شام روم به شي او موږ به نه یي ملک خو دغه خلکو شام روم کړی و یوازې د پلی ډیم ته چې تا ترې ټماټرو باغونه ولګول ولې تاسو نه هېرېږي دغه سودا پسې که به مالټه وه بلکې اوس خو لا دلته د لوچې باغونه راغلل تا خو به دلته په ټماټرو پسې به هم په سیکلو تنګي ته تللو یو لوړ دارالخلافه د جاوید خان د کلی جوړ و او هلته به موږ تللو ټماټر به هم ترې راوړلو لاکتونه به مې لیدلو چې بد راته ونه وایي دا ټولې قصې موږ هېرې کړلې زه افسوس څه خبره کوم چې دلته دوی وایي چې دلته موږ ته یو کاندی راغی زه د ګنډيري خلکو ته دا وایم چې نن دلته ولې تاسو صرف څاروانانو کنډي ته دا کار پرېښی دی او بل دریم شی دا ما نوټ کې وخت ډېر نه علمه قابل قدر چیرمن صاحب به خبرې کوي دلته چې کوم خلک شامل شو نو دا خو ما داسې ولیدل چې دلته همدغه د شمولیت والا راغلي دي نو څه وخت پس دلته داسې هوا برو لګېږي چې عوامي عدالت به لګېږي نو دا چا چې ټوپۍ نن په سر کړې دا نه وه چې دلته دا هسې شور پکړ وشو قیصه وه او یا یو میپل او بیټک تیر شو دې ته به عملي جامه کول غواړي دا ټوپۍ والا ته زه دا وایم چې تش په سر کول نه دي اوس به دا یو لوی شاتار په دې وطن کې جوړول غواړي دا خو دا نه ده چې تا دلته ټوپۍ په سر کړه او بس کیسه خلاصه شوه په دغه ورځ به په کار موږ له دا وه خبره رانه اوږدېږي نن چې تاسو اخبار وګورئ نو بلاول د سن خبره ټوله کړې ده صاحب بد ونه ګڼي خو زیات دغه ټیم شیخ خو زموږ د لیول نه دی خو دغه کوي او کې شهید وطن او د هغه دغه پروت دی او موږ هغسې څوک وایي په هغه پارټۍ کې څوک چې کور کې دا خلک شته دی ته بلې پارټۍ کې پښتونه څنګه ګرځي دا پښتون که څه شی راغلی دی که د پښتونخوا نوم راغلی دی پیله کاغذ چیرمن صاحب پیش کړی و که د کالاباغ و زه په هغه جلوس کې تللی وم او که افتاب خان وزارتونه و دلته او په هغې کې موږ د کالاباغ ریلي کړې وه د دې پښتون دپاره دلته پلی ډیم جوړ شو دلته منډه ډیم جوړ شو او بله ورځ یې لږه رانه خبره اوږده کېږي یو انجینر په دې کې دی خبرې دا تاسو په بیټکو په کلو کې وکوئ په جوماتونو کې وکوئ ما ورته وویل چې انجینر صاحب څنګه ویل چې ښه یم ما چېرته وایي په منډه کې یم نو ما ورته ویلې چې شپې له به ښار ته ځې نو ما ته یې وویلې چې نه
هلته چې کوم ځایونه جوړ شوي دي او کوم دغه جوړ شوي دي او د دې دپاره او زه خو په هغې کې پرېوځم نو ما خو تا نن په چل کې دا خبره وښکه چې تا خو یو ګنټه مخکې ما ته ویلي چې دا ډیم پی ټي آی جوړ کړی دی نو چې دا هغه وخت کې خو چې دا افسران راتلل او دا لوی نوابان دوه پېرې افتتاح او دوه پېرې دغه کنډراتو افتتاح خو قابل قدر چیرمین صاحب کړی و ورته ویل چې د هغې کړو نو هغه एकदम پکې وویلې ویل چې نه دا بیا دغه بند کړی و او بیا موږ د ذات کړو مال په پردو کیسو کې او په پردو څادرو له ځان لاندې باسي د خدای لپاره زه خبرې ختموم په زور مې لږ ټایم اخیستی و دغه راته ویم چې مهرباني وکړئ او کار ته بیدار ودرېږئ